اتیاو کالو به دغه ورځ یو سړی راغی یو دعا راته وکړه مال څه اوس د اتیاو کالو به و ویل دلته یو جنۍ ده 14-15 کاله عمر به وي چې پلار یې زړه نرم شي چې ماله یې راکړي خدای دې بیخ بنیاد وباسي او دا کار زمونږ د قبایلو کې ډېر زیات د 14 کالو جنۍ به او یو کړپن ته به یې ورکړي پښتون نوم ماله نشته پښتانه نشته دا د پښتو مختو ټکي چې تاسو اخبار کې ګورئ زه د دې ټولو نه مخکې حامي یم زه پښتون یم او زه به د پښتون ټکی هله منم چې د پښتنو ښځې په کور کې کیني ته پوه شو په خبره د کوم پښتون ښځه چې بار سړي بویي او پښتون نه پښتانه نشته او یا به مې لیونی شوه په تورجمي باټینګڼه غواړي کم سړی چې په خپلې لور پیسې واړي او خرڅ یې کړي دا لور به د قیامت په ورځ د وینځو په صف کې ولاړی د وینځو په صف کې او دعا به کوي چې خدای مور او پلار مې په وواړه جهنمه کې چې زه یې خرڅه کړې وم په دنیا کې او زه اوس د وینځو په صف کې ولاړی خرڅول خو د وینځو کېږي د اصیلو خرڅول چېرته دي بل ورسره دا شرطونه لګول دومره تولې به سره درکې او دومره به جوړې کې او دومره به فرنیچر کې او ډبل بیډ به جوړې او پلانې به کې او ډینګړې به دا شته په اسلام کې دا ټول په دې قهر اخته دي که نه دي اخته هېڅ نشته دا مې 2 لکه ځل ویلي دي چې د ټولې دنیا پښتنو او د ټولې دنیا مسلمانانو دا واورئ کلونم په د یو پیسې مطالبه وکړه د یو پیسې یا د جوړو یا د کالو مطالبه وکړه تاسو د جناب محمد رسول الله دشمنان یې بی بی فاطمه خاتون جنت وا دا غي وعده چې کېده حضرت علی نه که پیغمبر مطالبه کړي یا د جوړو جامې نه وي وینځلې جامې کالی نه د کجورو د پاڼو کړۍ جوړې کړې په غوږونو کې ورته واچولې بنارسۍ نه وه نو د ببرې شړۍ د چیلو د وژغنو د جوړې کړې شړۍ لپټۍ ور په سر کړه او نکاح یې وتړلو جنکۍ ورسره کړې د حضرت علي کور ته یې واستوله واده دې ته وایي نن زمونږ د ملک ښځه او سړي ګوره دوی سالي دا د دوی ودونه ده دا خو لعنت دی دلته مې 10 ځل ویلي دي بعضې وخت کې ما له جمعې په ورځ خلک لاسونه راکړي چېرته واده نه راغلی ته چې لاس داسې کوم د وریجو بوی کې راشي نو ویې نه پېژنم کینې په د یو مخ یا پټاخم ته وباسم چې وریجې دې خوړلي د واده چې ما له لاس رانه کړي عزیزانو زمونږ وطن کې یو ښځه وه سود به یې کولو ښځو ورته ویلې دغه خله به لاړه شې سود ما کا هغې ورته ویل ایمان خره ورې خو ارمان دا دنیا وګئ ایمان خره ورې ایمانونه ډېر دي خو خبره د پیسو کا چې ارمان د پیسو نن ستا ټول ملک غل دی معتبر غل دی سرکاري خلک غل دي عوام غل دي په سوزکو کې چې ناستو سئ خدای ته ګورئ لږ د جیبونو خیال ساتئ په هر علاقه کې د ګڼکپانو ډیوټۍ لګېدلي دي پوی بم نه جیب نه به دې پیسې ویستي کور پوی بم نه کور به دله والی اوبه دې نیسي او جیبونه به دې ولټوي او مال به درنه والي یو څو پټاخې به دې موی روان نن ټول ملک غل دی که تاسو ما ته وایي چې ته څنګه یې زه م غل یم که ما ته پته ده چې د دې بد ځناور د روټۍ د رقم نه لګي او سخات ته په مړي کې لاس نیسم که نه لا چې په پیرانو پېښ شي وایي سخات یې نو په ښځو چې پېښ شي وایي د مړي الوی نه وه د تختې وایي ته خدای دې بیخ بنیاد وباس
په دا سپین سر چا پسې مټیزه شي چې د مړی الوه نه خو نه به ورسره څه کنه